كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. دیارلس سوا یو 1301 نمبر حدیث مبارک دے. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت دے. اللہ پاک دی راضی شي. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ته الله پاک زمونږ او ستاسو د ټول امت د طرفه بهترینی بدلی ورکړي. ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، من رضی بالله ربا، څوک چې راضی شو په الله باندې د ربنا، یعنی چې الله مې رب دی او په دې خوشاله شو، راضی شو. وبالاسلام دینا، او په اسلام دین باندې راضی شو، خوشاله شو. وبمحمد رسول، او په محمد رسول باندې صلی الله علیه وسلم. الله میں رب دے، اسلام میں دین دے، محمد میں پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم. په دې د زړه نه راضي شو، خوشاله شو. وجبت له الجنة، د دپاره جنت واجب شو. الله خپل رب منو دو، اسلامی دین تسلیم کو، محمد پیغمبر تسلیم کو صلی اللہ علیہ وسلم. راضی شو پہ، خوشحال شو پہ. پیغمبر علیہ السلام فرمائی جنت ورد پارا واجب شو. فعجب لها ابو سعید، حیران شو پدے خبر باندے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ. تعجب کو او په حیرانتیا کې وی فقال اعدها علی یا رسول الله، عرض کو لگی دوبارہ او فرمائی ماتا اے دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دا خبر راتا لگا بیاو گئی جی. فاعادها علیہ، پیغمبر علیہ السلام ورطا دا خبر دوبارہ او فرمائی. جسو پر رب اللہ باندی دا رب دا حیثیت نرازی شو، پا اسلام باندی دا دین دا حیثیت نا، پا محمد باندی دا رسول دا حیثیت نا صلی اللہ علیہ وسلم. دا پارا جنت واجب شو. ثم قال، بیو فرمائل و اخرى، یو بلا نیکی مشتا دے. یرفع اللہ بها العبد، ورتقیب اللہ پاک پا آغی نیکے سر بندہ 100 درجات، 100 درجی فی الجنتی، پا جنت کی. ما بین کل درجتینی، دا ہر دو درجو منس کی دمرا فاصلہ دا، کما بین السماء والارض، سمرا فاصلہ چی دا اسمان و دزمکی ترمیان زدہ. دومره لوړې درجې دي او هغه په یو بله نیکۍ باندې ملاویږي، او دا 100 درجې دي، په دغه نیکۍ به ملاویږي. قال ابو سعید خدری رضی الله عنه، عرض کو وما هي یا رسول الله، او کومه نیکي ده ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم. د ایمان نه رستو هغه کومه نیکي ده چې په هغې باندې به د جنت دومره لوی 100 درجې ملاویږي چې د هرو 2 درجو منځ کې د ځمکې او د اسمان عمره فاصله ده. چې 100 درجې وي د هغې منځ کې دا به څومره لوړه فاصله وي، لوړه درجه به وي. کومه نیکي ده چې دا 100 درجې پې تیاري دي جنت کې. قال نبی علیہ السلام فرمایلو الجهاد فی سبیل الله، الجهاد فی سبیل الله. 2 ځلې پیغمبر علیہ السلام فرمایل، 2 ځلې فرمایل الجهاد فی سبیل الله، الجهاد فی سبیل الله. هغه نیکی چې 100 درجې په ملاویږي جنت کې، هغه جهاد دی د الله لار کې، هغه جهاد دی د الله لار کې. رواه مسلم، دا حدیث امام مسلم رحمه الله روایت کړی دی صحیح مسلم شریف کې. قبر کې 3 تپوسونه بکیږي. مر ربک، چې د ځمکې ته 2.5 غزه نوې راکو شوې، صادر کې واو د ځمکې د پاسه وي لکه دا مونږ او تاسو یو. سات پس به که خیري خور لاندې کېږو خیر انشاءالله. نو په دې ژوند کې تا رب چاته ویلو؟ رب څه ته وایي؟ هو الخالق ابتداء والمربی غذاء والغافر انتهاء. تفسیر مدارک کې علامہ نصفی رحمه الله د رب دا مطلب خولې دی. دا عربی کې په دې طالبان پوهېږي. پښتو کې وایي ما خو الله دپاره هېرې نه کوي او د کور خلکو ته ووایئ. 3 خبرې دي د رب مطلب معلومولو کې. 3 خبرې دي، په ګوتو یې ځان سره یادې کوي، ګوتې رډې کوي. د نشته نشته کوونکې، مونږ اوس شته یو که
خوب خو نه دی ویښه ویښه ځان پوي دا مې خپې دي دا مې لاسونه دي او د څه نشته شو د نشت نه د څه نشته شو که دا وایم چې دا زه د مور نشته شوی ما د هغې قدر دې کوم وکړو خو دا د مور نشته شوم د پلار نشته شوم دا پلار مور مې چا نشته شوي دي زه ورپسې نو اخر به دې ته ځې چې د نشت نه سم نه او زه نه ویم الله ویلي دي هل اتا على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل بمعنی قد تحقیق سره په حضرت انسان یو داسې وخت تیر دی چې دې د ذکر کولو قابل شیب نو چې یا چا یاد کړی دی مجلس کې که د 10 کالو ماشوم ناست دی 11 کاله وړاندې دی سم نو پلار مور ته هم پته نه او که د 100 کالو د 60 کالو بابا ناست دی نو دی 4.5 دا 9 کاله مخکې سم نو 60 کاله عمر دی خو 9 کاله مخکې هیڅ شی نو الله ویلي الله بیان کوي الله زده کوي رب او پیژنئ دې دپاره مونږ او تاسو له الله پاک د ښکلی وجود ښکلې سترګې ښکلې غوږونه ښکلی سر ښکلې دماغ ښکلی زړه را کړی دی مونږ دوکه شو مونږ دنیا له ورکو مونږ دوکه شو مونږ د ښکلی وجود ښکلې توانایي او انرژي او دا ټیلنټ لاړو صرف کو ټول په دنیا باندې بره راشئ بره روحانیت طرف ته الله پیژنئ چې دنیا هم ښایسته شي او آخرت هم ښایسته شي چې د سکون زندګي تېره کوي هیره نه کوي ګوته خو خپله نیولې ده که نه د وړو په شان دی ښایوخه د پرایمري سکول په شان رب چاته وایي د نشته کوونکې ما ته غلي کېږئ مه داسې موقع کې بیا به قبر کې ملایکو ته غلي یئ بیا درځیم نه که نه رستو او اوس شرمېږئ رب چاته وایي د نشته کوونکې ته وایي دویم چې شتې کو څومره ضرورتونه چې زما پیښېږي هغه پوره کوونکي ته وایي چې شتې کم چا شته کم اوس زما ضرورتونه شته که نشته محتاج فقیر یم د فقیرې بچی یم انتم الفقراء الله وایي د فقیرې بچو قدم قدم فقیر یی محتاج یی یو که نه یو محتاج تاسو لږه ساه والئ که دا ساه دننه لاړه نه شي او بار را نه شي څه حال به مي دلته به پړته کې ونه وم لتې به ونه دا څوک به راښکته کوي او دې ته څومره محتاج یم د سترګو په هر رب کې په هر ساه کې الله ته محتاج یم او چې څومره ورته زیات محتاج یم هغه عمره الله دا هوا هر ځای کې پیدا کړې چې محتاجه دا سره بار دی کې ورشه د سابندي د مریض نه پوښتنه وکړه انهیلر مشین ځان سره ګرځئ سپری چې 2 پوړی وخېږي چې هغه سپری نه کړی مري او وینټیلیټر باندې چې کوم پروت دی هغه له 6,000 د 4,000 د 2,000 روپیو یو سلنډر ورته لګېدلی دی فلای بنده کړی دی وله پشي که خوا کوي یا تلاتې ټکوي زمونږ دا لوی ضرورت څوک پوره کوي بیا په 2م نمبر کې زیات محتاج چې اوبو ته یو هغې راله ډېرې کړي بیا خوراک څښاک کپړه جامه چې څه شی دی د اول نه راواخله تر اوسه پورې او بیا تر آخري سلګۍ پورې چې څومره ضرورتونه دي دا څوک پوره کوي که نن نه پس همدا وویل چې دا پټې پوره کوي دا دکان پوره کوي دا نوکري پوره کوي وګورو بیا به زمونږ او ستاسو راغلي رب پیژنئ رب چاته وایي د نشت نه چې شتې کم بیا تمام ضرورتونه پوره کولو والا عیاشیانې د خپل کار دی دا اوس چې مونږ او تاسو ته ضرورت ویلې دا عیاشي ده دا څه ده یعنې ضرورت ټول څه دی پوره دی او د رب په مفهوم کې درېیم ټکی دی آخر کې ټول ګناهونه بخونکي الله دې زموږ ګناهونه معاف کړي بل څوک شته چې هغه ګناه معاف کړي ستاسو نظر کې ویو ښایي دا شته نه نو څه به وښیي شته نه ګناهونه بل څوک نشي بخلی سوا د چا رب چاته وایي د نشت نه ټول ضرورتونه آخر کې ګناهونه معاف کولو والا د دې تپوس په قبر کې کېږي دې دپاره تیارې دی او اسلام دین د ژوند تېرولو طریقې ته وایي دین څه ته وایي سهار دې د کټ نه خپره کوزه کا بیا ماسخوتن به کټ ته خپخېجې دې منځ کې او د شپې منځ کې څه چې کوم دا په کومه طریقه کوم د اسلام د تعلیماتو په رڼا کې که د یهودیت که د نصرانیت که د ډنګرو په شان بس چې کټ ته ورخېږم هم د ډنګرو په شان ودشم دا میخې غواګانې ودکي که نه ودکي خرونه ودکي که نه ودکي زما د مسلمان په حیثیت خپله طریقه ده او د اسلام 5 غټې شعبې دي عقیده عبادت معامله معاشرت اخلاق زده خو یې کو که نه
د زده کولو اراده خو وکړه کنه که خیر بیا قبر کې به ورته اوسګار ولته به یادو او محمد می پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم د دې درو واړو خبرو جواب به ال کېږي چې رب می دلته د ځمکې د پاسه پیژندلې نو چې دونیم غزه قبر ته لاړ شم بیا برانه نه هېریږي او چې ما دلته نه پیژندلې هلته به راته یاد شي او چې د اسلام د تعلیماتو مطابق مې زندگی نه تېره کړي راته به ملایکه وایي وایي ستا دین څه نو حدیث شریف کې راغلی چې چا دین نه زده کړی به ورته اوتر به اوتر به لکه دا زلزله کې نیم خوب نه سړی راپانسي ها نبی علیہ السلام پیخیم کړي دي دا قبر کې د ناکام انسان ها ما ته خو پته نشته نو ملائک به ورته وایي تا به څنګه ژوند کولو چې د دین اسلام پته راته نشته دی نو دی به ورته ما خو به بس هغسې کول چې خلکو بسه کول مونږ هغه یو که نه یو خلکو پسې روان یو که رسول الله پسې صلی الله علیه وسلم د خلکو غم وخوړو واده کې مو غم کې صحت کې مو بیماری کې او په دې تمه هم دوکه کې پروت یم چې قبر کې به زه کامیابېږم اته واړه جنت ماله تیار دی او جنت فردوس ته به ډایرک ځم محمد صلی الله علیه وسلم صورت مبارک ورته ښکاره کړلی شي نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوم ځای کې آرام فرما دی مدینه منوره کې خدای پاک دی ور موږ بار بار بوتلی چې مړې دلته په مسیزو کې په بالرزو کې په ثوابه کې په مردان کې په کوم ځای کې پزماکه کې خاخ کې او برزخ کې لاندې پرده نشته دی هغه نبی علیہ السلام ورته په خپل قبر مبارک کې ښکاری ولا مرګ خو بیا د مزو دی چې نبی علیہ السلام پکې ښکاری دی د مزو کا نو ورته ویل شي دا شخصیت پیژني نو که د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مطابق خپل چهره جوړ کړي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مطابق خپل لباس جوړ کړي د نبی علیه السلام د اخلاق مطابق خپل اخلاق جوړ کړي د نبی علیه السلام په نقش قدم تللی نو ویلې بشي چې دا زمون پیغمبر دی کنه ملائک ته وایي او چې نه په بل سرم خلکو پسې زم نو بیا به نشم پیژندې دا د جنت کنجي ده رب الله ته ویم بل څوک مې رب نشته دکان مې رب نه دی رب مې څوک دی پالون کې زما ضرورتونه پوره کوونکی الله دین میں اسلام دے زده کوم به عقیده عبادت معامله معاشرت اخلاق دی کې به تفصیلات دي او محمد میں پیغمبر دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په نقش قدم به زندگی تیروم چې دا ویل وجبت له الجنه جنت ور د پاره واجب شو او یو بل نیکی د کاغه او کسل درجه به جنت کې وګټي واغه د جهاد فی سبیل الله یا ارحم الراحمین